په د امریکا کې یو سنګر و دا څه ورته وایي دا سندرې به یې وې تاسو نه مایکل جیکسن دی که څه شی دی هغه ځان لا تجربه دې شته هلکه هغه چې دی هغه ځان لا خبرې هغه به دا په امریکا کې د سندرې به یې وې نو ډېره زیاته پیسه به یې ګټله ډالر یو دا د اربونو ډالرو مالک و هغه څه چل کړی دا یو مثال دی د مخلوق دپاره هغه ځان له مستقل بنګله جوړه کړې ده هغې کې به مستقل سپریګانې کولې چې جراثیم پکې را نه شي او چې ځان له مستقل ډاکټران ساتلي وو دا انټي سپیشلیست دا د سترګو دا د ګردو دا د دماغو چې چېرته به ته جس کې به دا ډاکټران هم ځان سره ګرځول چې که ما ته ټوخی ولګي د ما ته سترګو بیماري چې ډاکټر راته موجود دي او داروګان به ځان سره ګرځول بیمار نه دي ځان سره ګرځئ او دا جیبه درته ووایم ځان سره کسان ګرځول چې که زما سترګه خرابه شي نو چې ته ماله سترګه راکې ابو سره ګرځېده په بیه نیولی و که زما ګرده خرابه چې دا ګرده راکې او که زما بل شی خراب چې ځان سره 15 کسان په تنخواه نیولې په پیسو نیولې ډوډۍ هر څه د جاس کې به ځان سره ګرځول ولې که داسې ځای کې زما سترګې ته نقصان نه ورسي هغه ته به خبره کړې وه پیسې واخله ماله به سترګه راکې دومره ډاکټران دا اندامونو والا ځان سره ګرځوه اندامونو والا او سپریګانې او چا سره به بادشاه سره چې به ملاقات کو نو لاس کې به دستانې وي چې د بل د لاس جراثیم راته ونه لګي او مخ به پټ کړی چې د بل لاس جراثیم ماته ونه لګي او ذات نه تورو توریو ځان له پریشنونه کړی ځان یې سپین کړی سپینه سرمنې په ځان د پاسه اچولی و او بادشاهان به د هغه سندرو ته کېناستېدل او کور محل جراثیمو نه لګي ناجوړه نشم بیمار نشم لیکن 50 سال په عمر کې د دنیا نه لړ نه ډاکټر بچ که نه د زړه ډاکټر بچ که او زکام ټوخی ورته ولګېد او زکام د ټوخي د لاس آخرت ته لاړ نشي بچ کېدی اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده خلاصي نشته حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل ناست دی یو بوډا سړی ورسره ناست دی د ابراهیم علیه السلام عمر دې وخت کې 200 کالو ته رسېدلی دی بوډا سړی ډوډۍ خوري لاسونه داسې رپي سترګې رپي او خوله رپي او داسې جلقار کوي زلزله چې په سړي راغلي او ډوډۍ چې خولې ته واچي اتې لاندې غورځېږي اتې په دې جامو باندې او په دې ګیره راغورځېږي ابراهیم علیه السلام ډېر زیات پریشان و چې خدای دا عمر رسول الله مبارک فرمایي نبی علیه السلام اللهم انی اعوذ بک من ارذل العمر خدای د داسې عمر نه مې ساته چې بچیم پې تنګي او ښځم پې تنګي او لوړم پې تنګي او نوسان وسیم پې تنګي او جامې ګړبېږي او اوبه تې بېږي او خوراک پې په جامو بېږي اوهو خدای دا ژوند بابا نه یې تپوس وکړو بابا څونه عمر درې 200 کاله 200 سال اوهو خدای داسې عمر نه مې ساته ابراهیم علیه السلام وایي چې داسې عمر نه مې ساته بس هغه انسان نو څوک د مرګ فرشته وه او ته د مرګ د فرشتې په شکل شوه وایي بس تا خو ګوره د ما والا عمر نه پنۍ وغوښته زه هم د 200 یم ته هم د 200 وې بس خبره خلاصه ده چې اوس د الله له ولیږم مرګ نه خلاصې کم دی دا موږ په غلط فهمۍ کې پراته یو ډاکټر له به ځم او دا به کوم او زړه اپریشن به وکړم ټیک دی علاج سنت دی کې به خو د علاج څه مقصد دی علاج تاله ژوند نشي بدلولی علاج فایده دا ده چې کم وخت د الله مقرر کړی چې هغې ته لږ په اسانه ور ورسئ بې چغو ور ورسئ په اسانه هغه ټایم ته ور ورسئ نور په علاجونو په ډاکټرانو باندې ما یو ډاکټر په خپله دا خبره کوله هغه وی که زمونږ لاس کې ژوند زیاتول وی نو زه لیونی یم چې په 1500 روپۍ پیس تاله هفته ژوند زیاتوم ځان له ولې نه زیاتوم تاله په 1500 روپۍ پیس هفته ژوند زیات کړم میاشت ژوند تېر کړم ځان له ولې نه زیاتوم نو ژوند د چا لاس کې دی د الله لاس مرګ یقیني دی زما وروڼو هېڅوک د مرګ نه خلاصېدی نشي دی کې شک و شبهه نشته او چې کم ټیم الله بیا چاله مقرر کړی دی په هغه ټیم به مرې حضرت سلیمان علیه السلام ناست دی او ملک الموت ورسره ناست دی په مجلس کې او په شام کې ناست دی شام کې ملک الموت داسې یو سړي ته نیغ نیغ وکتل نیغ نیغ او مجلس کې ناست دی چې مجلس ختم شو هغه سړی سلیمان علیه السلام ته راغی یاره صاحب زړه مې ډېر زیات تنګ دی یو خو دې میلمه ما ته ډېر زیات په توندو سترګو کتل په دې مې په زړه نور هم تیاره شوه او ما دې باد ته دې حکم وکړه چې مې هندوستان ته ورسوي
نیکبخته کینه نه 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 ای وزیرو ما به خامخ هندستان ته رسیدی باد ته حکم وکړه باد ته حکم وکړي هندستان ته د شام نه ورسو څه موده پس ملک الموت راغی سلیمان علیه السلام دې تپوس وکړو یا لکه ته خو پر ابل موږ سره مجلس کې ناست دی یو سړي ته خو دونه پستغو نظر وکتل چې د حد نه وتی څه شو سړی بیا سلیمان علیه السلام ورته وخندل بیا خو ما ته حکم وکړه چې دې سړي ته ستغو باندې وکتل او زما په زړه کې نور هم تیاره شوه چې پړه تیاره ده هندستان ته مې ورسوه ما باد ته حکم وکړه هلته یې ور ورسوه ته ولې دې ورته په برن برن نظر وکتل وایي ما ته الله حکم وکړو چې ورشه او د سلیمان علیه السلام د پلانکي وزیر نه سا وباسه ټیم پکې و یو څو لحظې تا سره کېناستم چې کېناستم ومې کتل تا سره په تخت ناست و یا خدای ده سره اوس څه وکړم دی خو دلته ناست دی ما ته خو هله هندستان خولی دی چې هلته به دې سا وباسئ او ناس دلته ری دا به څه کېږي ما بس الله چې څه ویلي دی هغه به وکړم هندستان ته چې کوم دی الله خولی و هلته ورسېدم چې ورغلم هلته راته نخت چغ ناست و سا مې ترې واخېسته الله ته مې ورسوله ان الله اذا اراد لشخص موتا چې الله د کم انسان د پاره مرګ مقرر کړي فی ارض په یو ځمکه باندې جعل له الیها حاجه الله ولا الته حاجت پیښ کړي هلته ورسئ او هلته دې څه وباسي ملک الموت نه یو ځل تپوس وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی تا دا مرګونه او ساګانې وباسې وی تا ته هر څه معلوم دي وی الله رسوله انار چې کلمات کې دانې ته وباسې پلیټ کې درته دانې پرتې وي ته په دې قادر یې که نه چې کومه دانه رالې راغشتې شي ټولې درته مخامخ پرتې وي که نه وي وی لکه وی بلکل وی تا ته چې څنګه د انار دانې په پلیټ کې مخامخ پرتې دي یو یو وینې او چې کومه رالې نو هغه خولې ته راغشتې شي وی دقه رنګې د انسانانو روحونه ما ته پلیټ کې پرته دي بس د الله د حکم انتظار چې کم وی په کم سات کې راغشتې شم وی ګړ سنګ سو باسې په یو وخت کې لکه اکسیډنټ وشي دماکه بل کشتۍ غرقه شي جاس پرېوځي ګړونه سنګ وباسې وی ما سره لښکر فرشتې دي چا پسې یو چا پسې بل خو خپله م الله دومره طاقت را کړی دی که زه اووم اسمان کې کینم او دا خپلې دوه ګوتې دی ټول جاندار مخلوق ته ور مخامخ کم ټول جاندار که انسان دی که پیریان دی او که فرشتي دی او که میان دی دریاب کې اوچه دی او که په میږي دی نو په یو سیکنډ د اووم اسمان نه په دې دوو ګوتو د ټولو نه سا راغشتی شم نو مرګ یو د الله ذات له نشته باقی هېڅوک ترې نه خلاصېږي ځکه خو رب العالمین فرمایي کل نفس ذائقة الموت مشهور آیت ته هر نفس چې دی دی به د مرګ سکه لازما کوي او پاتې کېږي به نه خامخا به مري وانما توفون اجورکم یوم القیامه قیامت پر ورځ به هر چاته خپل اجر ملاویږي فمن زحزح عن النار فقد فاز چې څوک د اور نه بچ شو دا کامیاب دی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور مخلوقه د دنیا په ژوند مه دوکه کېږي دا خو د دوکې سامان دی سبا به مونځ شروع کم او بل ورځ به شروع کم سبا به ګناه پرېږدم توبه به وباسم او بل ورځ به توبه وباسم او سبا به خدای ته نیکي کوم او بل ورځ به نیکي کوم د دنیا ژوند په دوکه کې مونږ ساتلی یو او پته نه لګي کټ کې به پروت چې سار به سترګې وغړی که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای او حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ عمده روایت دی وی اذا امسیتا وی چې کله د شپې کې داخل شي ماسخوتن سملې نو انتظار د سبا مه کوه پته نشته چې د شپې د سا لاړه شي او اذا اصبحت او چې کله ته سبا داخل شي نو انتظار د بیګا د مسا د شپې مه کوه چې شپې ته به ورسېږم او که شپې ته به ونه رسېږم دمارونو مرګ نه خلاصي نشته او یقیني شی دی ګورئ او موږ یې هېر کړی دی خفه کېږئ ما موږ ټول دنیا او منډه دنیا او منډه دنیا او منډه سار چې پاسو ځان هم او بچي هم دا سکول دی او دا کالج دی او دا یونیورسټي ده او دا پلان کې دا پی ایچ ډي ده او دا ډاکټري ده او د انجینرینګ د دې نه د خدای نه منې کوي لیکن د خدای خاطر وکړه خدای خو هم مه یېروه که نه د خدای بنده وی دا ضروری سیزونه دي دا چا لري ویلي چې ضروری دي نو قرآن او خدای ضروری نه دی اخرت ضروری نه دی د دې ضرورت نه خو چا انکار نه دی کړی خو ټول بچي دی پسې ټول وریرونه دی پسې ټول خاندان هم دی دنیا پسې نو خدای له پکې یو خو پرېږده د خدای بنده اخر کې بس څه کوي چې الله له ورشي مرګ پسې بیا خطرناکه زندگی د قبر را روانه ده اوهو
الله دې راته اسانه کړي. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي دی عبدالله بن مسعود هغه وی زما لاس رسول الله مبارک اونی و زما لاس یې اونی و نبی علیہ السلام او ما ته څه وی سلور سیزونه به راته خول او کان یعلمهن سلور سیزونه دي سلور او داسې به راته خول لکه د قرآن صورت چې بسنګ رسول الله مبارک راته خو سلور کم دي اللهم انی اعوذ بک من النار خدای ستا په ذات د اور نه پناه غواړم دا وایه ګورې دویم به څه اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر وفي روایت من فتنة القبر خدای د قبر د عذاب نه مې وساتې یوازې عذاب نه دی د خیبت دهشت د ټول قسمونه د هغې نه مې وساتې اللهم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات خدای د ژوند او مرګ د دواړو عذابونو نه مې وساتې واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال او خدای د دجال د فتنې نه مې وساتې دا به رسول الله مبارک دا سوالونه کول د قبر عذاب خو بیا ډېر زیات خطرناک دی